ورسا کې مومنان لا ده ورګي حاصل بدی چې دې ډیرو مليانو پیرانو په الله روانه کې ما دا خلکو مالونه بربادي تحقیق وکړ دی چې دا پیر دیو کنه دا مولا سي مولا دیو کنه یا ایه الذین آمنو اې ایمان والو ان كثيرا يقينا زياد من الاحبار يدي مليان والرهبان يدي فيراننا لا ياكلون اموال الناس كل ما لنا خلق بالباطل بنا روا ياكلون ما لا يحصلون بالباطل سمنا بغیر دلیل شرعینا نظرانی غیر شرعی طریقہ رشوت مال دی وصولول بچو له عمرونو باندې خطرکاری نه برابرۍ او پیر شالو جنو بیډر له تحفه ویشي او حالن کې حدیث کې راځي بهترین صدقه دار قرآن کې الله فرمایي چې خپل اهل باندې دا وکړي شي الله دا ګورساز دا مالونه خوري د یو صفت دی او خلق باندې یا سبیل الله د الله دلارې سبیل مراد توحید سبیل مراد حق دی مقام کې سبیل مراد ایمان په محمد صلی الله علیه وسلم باندې دی چې ورشي دغه پیر به تعالی دا وایي چې ګوره توحید ممنه حق ممنه دې خلکو خاله مو ورسره بس موږ سره شوي توبه رسیدلې والذین یکنزون الذهب دغه دوه قول دي یو قول چې والذین یکنزون الذهب دا ټول مبتلا په بشرن دی خبر دی څوک دا عقل دی په کولونه باندې نبی معنا دا والذین انسانان یکنزون الذهب الله یذخر خزانه کې اصل زره او د قشان سپین ولا ينفقون او نخرج کې اذا مالون د الله په لار کې وبشرهم نذير اور کدو لره په عذاب درناک حدیث کې راځي امام بخاری فرمایي چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي د آیات تاسو کې موږ د عبارت کې نازل اگر کې يهود نو سوارات ته مراد دي په دې کې سخت یې اور کړل هغه مليان الله هغه پیرانو شمال جمع کوي امام رازی فرمایي وی دین بیانی علماء سو مراد دي چې دې په بدل د دین کې عامانه د خلقونه عقلي دي خلق الله یسق عذاب زور کوي اوس تخفیف اخروی یوم پاورز باندې شکرم بکړې شاله د اعمال فنار جهنم اور د جهنم کې او بداخله شي بیا په دې باندې دوی تندې او جنوبهم د دې اړخونه او د قشانو دي شاګانې تندې ولي ویلي شکل بدوی یو سړی راغی شمړه د الله په نامه لګ مال راکې تندې به راوړای به ورته د الله په نامه به اړ خورواړو دریم کرت بشوی د الله په نامه نو شاب ورواړو بس الله اوس جزاء من جنس العمل لا دلته عبارت یو قاضي ته ویلیش ها زما دا غسنه چې تاسو خیر کړی لن فشکم د خپل ځانون لرا سوره عمران یو صلاته کې انت به بل شي دا تعرض راغی جواب دار باس له بدی شو ویل شو باس را اقشان الته ویلو کنه چې غاړه کې ورته واچول شي چاله غاړه کې او چاله داغل یا په میدان د حشر کې بغاړه کې ورواچول شي جهنم لاله شنو به ایثور باندې داخلي کیږي د تطبیقو فذوقوا شکه ما کنتم تکنزون اسج تاسو ذخیره کړی لري ورسات وس باندې دې کې چې ګور دولس مې شاید الله په تقدیر کې د کال دي اسه کې دا توتیو تمهید لپاره د ورسنی آیات مفسرین لیکي د عربو پیداوار اپ ټول ډاکوا د څو مې شګه الله منه کړی و جګړې نه نو دوی ویل چې بده مې شګه خو الله منه کړی و په خراله دې عزت موږ دې مې شلور کې آی کوم له جنگ جایز نه سبب د جنگو کې الله ودا تاسو ناروا کوي دا تقریبا سو مې شبرې کمیږي زیاتیږي درې کالو کې درې میاشتې دا وړاندې والے ورسواله راځي یقینا دا شمار د دې میاشتې عند الله اذا الله پنځ دولس میاشتې د الله په کتاب کې آیات دلیل ودی چې حساب د احکام وکیږي په قمری میاشت 1415 دا الله ضروری ده بیر قمری او شمسی مابین کې فرق دی کنه چا کې 350 چا کې 330 پیته او چا کې شپېتري یو مفاق ورس باندې
خلق السماوات چې الله پیدا کړې اسمان نو اسمه کمینا بعض دین الله سلور د عزت دی سورې توبه پاول کې ویلو ذل قعده سره چې محرم او شوال دی ذالک الله د دین دی مضبوط دین دی په اعتبار د دلایلو فلا تظلموا ظلم نه کوي فین بدی کې بخلو ځانونو یو دا معنا په ابتدار قتال بقره کې ویلو چې اوس مکرامه دی پاتره دویم په شدت د نقصان باندې په تحلیل او تحریم کې وقاتل المشرکین او جنگي دي مشرکان سره ټول لکه څنګه چې جنگ کوي حساب سره ټول اي ټول لاغلي دي الله تاسو ټول روزي او په شي یقینا الله دې تقوا ولا سره څه جواب سوال د شو چې دې مشرکان سره جګړه کول دا حضور غواړي ګران ده الله جواب وکي تقوا ځان کې پیدا کا زبر ملګری شي کوڅومره وجه طاقت ول نه هغه بدل شي ور ساعت کې الله واس قباحت د مشرکان ذکر کوي چې کوم عوام دي نو دې کې به یو کسو د حج په موسم کې په یو غر باندې به ودرې دوه به ویل چې دې مشتر الله عزت ورکړي خو موږ دا نقل کې پلان لا دې کې بچګړم کې پلان ار کار وکړي هغه مېش کې بیزانی کیږي دې آیات کې سورمان الله رد یقینا تاخير د محرم چې زیاتواله د فل کفر الله دې کفر کې گمراهي په دې باندې الذين هغه انسانان چې کافر دي څوک الله گمراه کوي دیم قول شیطان دریم دا کافران عام خلق حلال غني عام نه وکال ويحرمون حرام غني عام بل کال دی عبادت د پارش کوم وخت الله مقرر کړی هغه چینج کی بل نو سوال لري چې اوس د درې مې شي د عزت تی دوی دې د عزت لوټ کینو ولې هغه نور درې مشله به عزت ور کوي مشي برابر شي کنه کال کې د درې مشله عزت ور کړی شوی کاول دې کو وسط دې کا اخر دې سر منګه شمیر برابر وو چې برابر کې عدت ما شمار د اس چې الله حرام کړي نو حلال کې ما څو حرم الله چې الله حرام کړي زوینا الله ډول کړی شوی بد عمل نو دوی لرام دوی ورته ډول کړی دي الله هدایت نه کوي کافر قوم لا آیات دلیل شو بدی چې کوم شی الله د عزت د لپاره کوم وخت مقرر کړي بس اماغه وي د عبادت د لپاره همې زه دې منه کوي دې جن اوس درې مېشا مقصد بده کې قباحت درې منافقانو د خوینو دي چې دې د وجه دې ورسکی کې د جهاد نه په سبب د مینې دنیا سره عجیب صفاتونه پکې دي یو په کې دا الله وای دنیا سره ډېر مینه ده د دنیا په ژوند باندې خوشاله دي نو دیش کې الله زجر ورکی په خودرو د نصرت د نبی مقصد وګي تخفیف د دنیا د عذاب نه سروي کې الله راتنه ورکی به ترک الجهاد مقصد به تسلیم مومنان الله چې پورا غار کې الله د نبی صلی الله علیه وسلم کومه کړي وشم کوي کنه یو سروي کې بوې چې انسانانو وځي سپینګیره کا بډاره وعده کړي کبه وعده مالدار دې غریب پیدل لکه سورا ټول لبکار دا شي دو سروي کې بالله رټنه ورکی به ترک الجهاد جهاد په خودل خوشکل مال پکې نو ایست به راځي چې ډېر صفات به ذکر شي سرور سروي کې بالله او صاحب د مجاهدینو ذکر کی پنځه سروي کې بالله به زجر ورکی عذر ان شاء الله جهاد نه شي ځان باندې کړي لري مقصد په کې ډېر صفات دي شپږ سروي کې بالله به بل زجر ورکی منافقان لا وسلوي کې به بل اې دې حالت په ذکر کې مقصد بدای شي د نبی امت دې نه ځان ساتي 50 کې به بل رټنه یو 50 کې جواب به سوالي 250 کې به دویم جواب د دویم سوالي 350 کې الله رټنه ورکی سره د دې قباحتونو دوی کې الله ډېر غند صفاتونه نور دي څلور 50 کې الله تفصیل ذکر کوي د فسق شداول به دین لري منځ الله والله سینا کراچی مړنګو باندې
55 کې الله تفریج ذکر کی په دې خبره باندې شو دي دا نفقات الله ولنا قبلې شپږ 50 کې به راټنه و 50 کې جواب د سوالې چې بل خو له بلال شي کنه الله یې زین نشته نه 50 کې الله ترغیب ورکي هغه آداب له په وخت تقسیم کې چې کله غنیمتونه او غیره مالونه تقسیمونه په کومه طریقې تقسیم کړي الله یې دې قوانینو برابر شپته کې الله مصارف د زکات ذکر کی مقصد به ردی پر منافقانو باندې یو شپته کې الله رټنه ذکر کی سره د خواهاتونو دا څنګه پیغمبر دې دا څه خبره راغوګي دو شپته کې به بل سره درې شپته کې بالا د دنیا د آخرت د آسامت ویره ورکی مقصد پرې کې به یې رټنه ده د منافقانو عجیب صفات دی الله وی تر هغه وش په نمبر 1 پوری آتش پته کې بالا تخویب اخروی ذکر کی د آخرت د عذاب نه یرا نه شپته کې دنیا د عذاب نه یرا چې اے منافقانو چې اے مؤمنانو تاسو په شان درې منافقانو دي صفات کې به نشي کنه یو اوی کې الله ترغیب ورکې ایمان لا دعا کې الله تفسیر دې رحمو کې مقصد وایي کې بشارت الله باغون لبم بوزم عجیب باغونه جنتونه لري درې کې الله به طریقه تقابل ذکر کوي په دنیا کې دین اور سبیرتنا هغه وا نمبر 1 پوری اته کې به رټنې سره د یری نه داخل الله پرېدم نه هغه کې به رټنه اته کې به طریقه برابر ذکر کړي منافقانو بیان دی به چې دلیل سره ورشته نه او اے نبی دی خلق له بکنه مغواړه یو اته کې الله زجر ورکی سره سلور صفاتونه بد درې ته کې نبی صلی الله علیه وسلم آداب الله بیان کی سره اته کې به بل آداب پنځه ته کې به بل شپږ اته کې الله به رټنه ورکی اتا ته کې بل الله به تقابل د منافقانو ذکر کې په صفاتو مومن کې الله اذا صفات په خلاف د منافق ای کې خو به نور صفاتونه دي مومن دي جهاد کوي نبی کې الله به رټنه ورکی په دروغجن عذر باندې عذر نشه عاش الله به ځای قسمونه کوي دینه برس الله به حال د معذورین ذکر کی اخر کې بیان دیو کې چې نبی دې ګوره د ورکړه والا نه دی ورکړه څوک کوي ایواز الله به صفات د ایمان ذکر کی زه په ځای باندې رب دې مخ سرداري الته ویلې چې ابلیس له دابد عمل نه کې سکړي وس ورا شي چې عمل نه بدوا اوري امام قاسمی کی معنا دا چې دې پر قسمونو باندې غره دوکه نشي یا ایه الذین آمنو اے د ایمان والو سوال لري منافقان خو مؤمنان نه دي څنګه ورته یې ایمان والو جواب دار ظاهری لا اله الا الله ویل مومن دی لیکن ظاهری مالکم سوجنا تاسو را چې ویلې تاسو روزه په سبیل الله د الله په لار کې د پاره د جهاد ندرانه شهر لار دې اسمه کې لرا یعنی سستور د جهاد د وجې دنیا د مینې د وجې نه کوي هر زمانہ دنیا یا خواهشات که منافق انسان لوي چې راځي جهاد لا شو کو کار ډېر بندي اوس کورګي سوچته نه آیات سورازی بالحیات الدنیا په دې ژوند دنیوي من الاخرته په بدل د اخرت کې سورې زخرف کې عمرش اوس گزاره نو فما متاع الحیات الدنیا نه د ژوند دنیوي سامان د ژوند دنیوي په اخرت په مقابل اخرت کې الا قلیل مگر ډېر کم سورې نساء واوي کې بر تیر شو دنیا څه ژوند دی دنیا څه مالداري تجارتونه لري شرکتونه لري چې ډېر د کار ویلې او پاتې شوي آیات کې دوه قواعدونه دوی ذکر کړل یو جهاد پرې د وجه دنیا نه دویم رازم دی په دې ورو ساعت کې الله وزجر ورکړي هغه چاله چې د نبی صلی الله علیه وسلم نصر او کومک نه کوي مقصد په دې کې دنیا د عذاب نه یرا الا فاسکو ان لم کتا سونو صحیح
يعذبنا عذاب بدل کی تاسو الله تعالی عذابن الیمن درناک عذاب ويستبدل قوما بدل کی برا ولي قوم غیرکم ساسن سوا ضرر نشور کولی الله لدی چوشي والله الله تعالی شدی علی کل شیء قدیر فاریوش معنی پر طاقت والا دی بغیر لکر ممات ور کی دشمن الله تزوروا ذات من راجل الله یا رسول الله څه مطلب اے منافقانو جهاد کې بر خواله کوی نه لې تاسو الله ختم کی نور خلق براولي او بیڑے تکړه مجاهدین ورسات الله اوس ضرور کې به ترک الجهاد سره تسلین مومنان الله نبی صلی الله علیه وسلم ذکر غار کې یو ملګری وسره چا د کومکو کې الله اوس بهم سو کومکې الله الا فاسق ولم تن کچر تاسو د کومکو نه کین الله زموار دی فقد نصره الله یقینا د کومک کړه الله اذ اخرجه چراوی سودا الذين انسانانو چې کفر کړو یو دا غدوونه ثاني اسنین یو نبی او ابو بکر الله کومکو کې نو شم الله کومک کوي ای سما چې کړه ودا دواړه بغار کې ای یقول چې کړه ویری د خپل ملګری لرا لا تحزن مخبکیگا ان الله معنا یقینا الله موږ سره دی موسی علیہ السلام وی چې ان ربی معیا الته په ملګری اعتماد نو د نبی صلی الله علیه وسلم په ابوبکر باندې کامل اعتماد نه ځکه ویلي معنا دلته د الوهیت مسره والته د ربوبیت شیگان وی ایز یقول لصاحبه بداو څه کمال د ابوبکر نه دی د یوسف علیہ السلام سره زندان کې ملګری وو نو دې د غار ملګری دی کنه جواب دا چې الته یوسف ویلو چې ایز مار زندان ملګرو دلته به شي ویلو کنه لصاحب الغار صرف مطلق صاحب ویلي آیات دلیل په دې چې ابوبکر هغه قرآنی صحابي دی هر مسلمانانو په مشر جنتی دی فانزل الله ان الله تعالی نازل کړ سکینه تو دلاره په پدوم سکینه معنا وقار سکینه معنا رحمت سکینه معنا سکون او طمانیه علی بس معنا پچا باندې ابوبکر باندې علی رضی الله دا معنا کړی دا یا په نبی صلی الله علیه وسلم امام مقاتل وای انسان دی کنه یا ابوبکر او نبی د دوړو باندې په اعتبار د کل واحدین به دین خو معلومه چې دا ډېر ریدون کې سړیو ځکه ژړل جواب داري چې ابوبکر خپشو په بار د نبی کې دل اوسو zarar ورنکي آیات دلیل به دي چې ابوبکر ډېر اوچت کمالي انسان دی ځکه نبی صلی الله علیه وسلم باندې څه خپاو دا هغه سره ډېر مینوا وأيده مضبوط کې پر کار باندې لم تروا چې تاسو نه لیدل دا کوم ځای کې یو قول دا منه غار کې دویم قول علماء ذکر کړي بدر کې فوج او ملګری بشرا او ملائک وجعل الله تعالی وګرځولا کلمت الذين كفروا شل دا غچا چې کافرانو او سبلا کتا کلمه معنا شل دویم کلمه کې معنا د شرک دل دل کې کرا ختم کې وکلمت الله الا کلمت الله تعالی هي العليا اوچت الله زور اور دې په انتقام حکیم دې په خپل تدبیر ورسات کې حکم ذکر کې فنفر عام زجر بیا چاله چنوږي څخه خلکو ویل چې موږ مریضان یو الله یې مریضان او غیر مریضان کله جاء فرجین شنوځي به انفروا لا يوزي خفافا سپکو درانم دې څه مطلب لست تفسیر علماء کړی دي وزي ځوانانو سپینګری یو وزي پیدر ځوانا به سورلې والا وزي خوشاله نه وي وزي مالداران وي که غریبانان وي چې بنوي چې رزق غریب وي الله وي غریب او مالدار زیبا وزا خاوند اهل عیال لريو کنه سامان سرشتو کنيشتا مشغول کې مشغول نه جوړو کنارو غي به واده یو کوادم کړي ری دا ټول کې داخل شو اسیار سرشتو کنيشته ری سره پاره وشو او جنگي گئی بیا وعلیکم بخبرو مالونو ځانونو باندې فی سبیل الله الله پلار کی مقصد باندې پیژنې
الله قانون په دې ځمکه باندې نافذ دل لاشاعه الدين لاجل رضا الله ذالکم داتا جهاد چې غره دې تاسو نه جهاد پر خودلنا ان کنتم تعلمون کپوی په پیدو جهاد ورسات کی اصل الله تعالی وسرتنا ورکی اصل کی بترک الجهاد کم سړی جهاد نه کوي هغه غسري دوی مرټنه هغه چاله چې کله مال پیوځي کی د ټولو نمخ به ځان رارسي ګوره سم مې تکلیف په ځای کې ناز لري لو كان ذا كان فعل الافعال ناقصونا اسم سره مدعو الیه کچیرته یا شی چې ورته دعوت کوي ان الله سامان قریبا نږدې وسفرن او سفر قاصد اندر معنا تتبعوک بیر اخر شاه خبر مانی چونکی تبوک مسله واړه غرانه وا څه مطلب دا منافقان ندي که په یوځای کې مالی ګټي سفر لګي ټول نمخ کې به ځان رسي وګدو سفر نه به کوم کې نه یو ولکن دمر خبر ده الله عبادت علیهم غرانه د پدې معنی سفر تکلیف د یو صفات بل صفات واوري زرد چې قسمونه وکي بالله فالله باندې کوم طاقت لرله لخرجنا من غوته معكم شاو سرا يهلكون داخلك بربادي خپل ځانونه الله پويږي چې انهم لکاذبون دي دروغجن څه مقصد اول صفت منافق داري چې د بکم شي ګټه د ټول نه خیال ته ځان رسي چې ګټه بګینه بیا پکې نه دي دویم چې مجاهدین ته دعوت مطالبه کوي د دعوت د دشمن د مقابله یې ډېر کمزوري الله دې رحم وکي الله دې دروغ جن دي ورسات ک الله اوس نبی ادم ورکی خاص کر په اجازه خلقو کې عف الله عنك دې دا مننه د لازم کړي الله پتا دې بس مقصد نه چې نبی ویزت ګناه کړي و مکیری کې ودا معنا دا عزك الله او نبی الله تعالی عزت درکې امام رازی دې آیات کې ډېر سخت مبالغه وکړه الله د نبی په اکرام کې آیات دلیل بده چې نبی صلی الله علیه وسلم باز خلکو له اجازه ورکړي او باندې پوینو د غیب علم هغه واجب چا پر خاص دي الله پوری او نبی الله دې عزت من لرا لکه یو دوه شبل دوه خبره کوي چې ګوره د شکار پکار درشنه دي پکار لما معنا ولي ته اجازه دوی لکولا حتى يتبين لك الذين صدقوا تردي پوری چې معلوم شي وی تعالی اخر چې رښتیا ویلي دي معذورین نه وتعلم الكاذبين ومعلوم كدروجن متصل اجازه خلکو له مور کوا چې لار شو مزه بلکې تاول سړی وګورا دې یقیني معذور دی یا نه که معذوري به اجازه ورکو که معذور نه پرېدا ورسات ک الله صفات ذکر کړي د مجاهدینو رب تمداري ال تیوري يتبين دلته صلی الله طریقه تبیین ذکر کړي اجازه نه غواړي ستانه پر خودلو دي جهاد ک الذين غ انسانانو يؤمنون بالله واليوم الاخر شيمان لري په الله پرزو سنئ جهاد یوږي په خپل مالونو ځانونو باندې والله عليم بالمتقين الله تعالی په تقوا والا باندې لوی تقوا سره د دشمن مقابله دا تقوا نه ده وزل سے فرمایي سړی معمولی خوراک وکي سړی جامې واغوندي بوجي کی چا سره خبرې نه کوي سټ کوګنی ولې ډېر متقی دی الله یو چې تقوا سره جهاد فی سبیل الله مجاهدین اوچت اولیاء الله دي اوچت متقین دادي عمر رضی الله یوزوانو ورو چې کوګنی ولې او شړقونه بدوره وېستو وینا جوړه خونه وینا نیغ روان شه حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم ویلي اللهم اني اعوذ بك من الكسل یا الله نسوم نه پنه نسم چې کله په انسان کې اړنګېدل او سستدل الله د ایمان مم الله بربادي دا ډېر لوی مرز دی ورسات کې الله اوس رټنه ور کوي هغه چا چې معذور نه دی وجاسي غواړي ره موږ معاف کا وکي کور کې ډېر کارونه را پغاړه دي موږ نشیت لري انما يقينا اجازه غواړستان الذين غ انسانانو لا يؤمنون بالله شيمان لري په الله نه پورزو سنې باندې چک جوړ دي
په الله قیامت ایمان نشته کنه یره موږ معاف کا موږ بګینې شتللې دا ولي ایمان نه لري ورته به دا سبب علت دی لپاره د لا یمنون زګه شکین دی الله یو قلوبهم سنت دی په هم دوی چې پر خپل شکی ترتدون سرګردان دي څه مطلب حق حیران دي سره شو کوسو کافرانو سره دوستانه کو مؤمنانو سره شک دی بده کی حدیث کې مرضی رسول الله فرمایي لکه غړا کله یو کنده کلمنده یو کله بل سورې نور دوش به ته کې به آداب د مجلس ذکر کی دلته کې ترک الجهاد باره کې خبره ده نو دې آیت سره به ټکر نشته درې شی به نه راوړو ایمان لري په الله او قیامت زړونو کې شک دی تردد والا دي ورسات الله او زجر ورکی بل منافقان منافق سره دي چې کله وتوري مثال ودکی کنه بیره شهادت دعا غواړي الله یو ما شهید کا بلسن کی دا دعا چې ارچه اوغت الله دا منافق دی ډیر انسانان دي کنه چې کله شملي هم د مجلس نه جو خدای هم شهیدان کا الله دا ځکه دروغجن دي چې کم سړی یقیني د شهادت سوال کوي هغه ټریننګ کوي هغه څنګه لږی هغه مجاهدونو خوا کې وړي راوړي دا پروت بستر کې نو کوي سوال نه نو دلیل به دي چې مخکې منافق یا نو او چې دا سوال د شهادت ځان لوي کې نو اوس ډیر غټ منافق شو دا الله یو غټ منافق دی ځان لګي مال شهادت را شهادت په شرط خیرات دی ولو اراد الخروج الله یو چرته دو فرق اراده لرله دا وتلو نو دوی به تیار کړی ویلو هغه لپاره او د اسباب د جنگ یعنی کم اس کم سټرن خو به کړی وي مجاهدین سره به رابطه کړی وي دلته چې سملی موږ له شهادت او موږ له شهادت الله دا منافقان دي وس والله لري چې دا منافق ول الله څنګه نه بوزي الله دا پلیت دی کړه هغه پاک خلکو له کلاړو هغه مو سره خرابېږي نو آیات دلیل لپاره چې سړی لا په ټول عمر کې بالکل د جهاد او څنګه چانس نه ملاويږي الله دا ډېر لوی منافق دی دې باندې اوس ولځان تلل پکار دی مگر دومره خبره ده کرے الله تعالی بدغنی دوی لګل ال څنګه را نو من اکړه د څنګه نام تبتره من ټینګ اکړه کین دلته وي مسي وقيل دوی ویل شو چې کینه مال قائدین د دینا سره ناسو یړاندو ګډان غیر معذورین کین الله تعالی تمرازه تعالی ضرورت سره نشته چې ته وسای زره راشي وس الله بل صفات منافقانو ذکر کوي ودا دو پړق چې کله څنګه لراشي د چغولي کوي الله راغلی نه یو دم د نور مجاهدین لم شکاس ګټ دا ګنده خلک الله تعالی ته نه پریدم لو خرجوا کدا دو پړق وځي الله فيكم شاسو بری څنګه لا ما زادوکم نزیته تاسو مگر تاوان او زغلی خلالکم شاسو بری منس کې د پاره د چغولای یره مړ پلاني مجاهد خود شي ویلې او د خود شي ویلې په ځای دي چې ګټو کې الله نورم تاوان راوړي چغولي کوي يبغونكم الله اذا فرق لټي تاسو الفتنه اختلاف د مجاهدینو ما بین کې لوي جنجال جوړ شي یا کفر وفيكم اوشنه پتاوس کی جاسوسان لهم دوی الله اوس مجاهدین له تسلی ورکي یو کېرته چې ګوره جاسوس درکښتا دغه صبر د تبوک دی کرا والله علیم الله تعالی په رب ظالمین پر ظالمانو دې صفاتونه دې کوم راوړل مجاهد د تاوان ور کول شغولي کول اختلاف جوړول ظلم کول خاص کر جاسوسي دین الله ځان ساتي